مور او پلار خدمت کول دا په بنده باندې لازم دي. بعض حقوق الله دي او بعض حقوق العباد دي. په حقوق العباد کې د ټولو نه عظیم حق دا د مور او پلار دی. ځکه قرآن مجید کې چې الله رب العزت په کوم ځای کې هم د خپل عبادت حکم کړی دی نو سمې پسې د مور او پلار سره د ښېګړې حکم هم کړی دی. دې نه پته لګي چې د مور او پلار په تمامو حقونو کې لوی حق د مور او پلار دی. دغه رنګ قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي اوف ولا تنهرهما. د مور او پلار ته به اوف هم قدر نه کوي چې خفه کېږي وي. نو دومره یو عظیم حق دا د مور او پلار دی. او بیا په پلار باندې ظلم کول، پلار ته رد بد ویل، پلار ته کنځل کول، پلار ته سپک کتل. یو حدیث بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې قیامت علامات شروع شي یو علامت د قیامت دا دی چې بچو ته به خپل پلار بد ښکاري، ملګری به ورته ښه ښکاري. دغه رنګې مور او پلار به ورته دغه رنګې مور او پلار به ورته بد ښکاري. محفل ته چې پلار راشي نو پلار باندې ولې شرمېږي. بیا د ځمکې دپاره پلار باندې ظلم کول یا په پیسو دپاره پلار باندې ظلم کول یا د ښځې د وجې نه په مور او پلار ظلم کول دا انتهایی عظیمه ګناه ده. یو لوی یو عظیم بزرگ تیر شوی دی، عوام ابن حشب رضی الله تعالی عنه. دی فرمایي زه ایران ته تلم. ایران کې یو ځای و نیشاپور ته چې کله ورسېدم ما په نیشاپور کې د مازدیګر لمونځ وکړ. چې کله مې په مازدیګر لمونځ وکړ بیا د جومات نه راووتو نو مقبره وه. د مازدیګر ټیم و موږ راووتو مقبره وه. یو قبر وی موږ ولیده چې قبر په منځ باندې وش دی. یو انسان ترې راووت چې نوره باډي نور جسم یې د انسانو او سر دا یې د خرو. څنګه چې د خر سر یې دقه رنګې د هغې سر و. درې چغې وکړې. خر چې څنګه نړ کوي دقشه د درې نړې وکړه او بیا ته قبر بیرته وشتېد او بیرته قبر ته ننوت. موږ هم حیران شو چې دا څنګه چل دی چې موږ راورسېدو لمونځ هم وکړه مقبرې ته ودرېدو اچانک یو انسان راووت. په دې کې موږ تپوس وکړه چې دا څه کیدی شي چې دا کس راوځي وایي نو دغه کلي نیشاپور چې دا کوم ځای و بیا په داسې کې کوم مشران و هغوی موږ ته وویل چې دا هر مازدیګر چې کله مازدیګر لمونځ موږ وکړو بار ته راوځو نو هر مازدیګر دا قبر شلېږي دا کس چې راوځي د خر په شان د درې نړه کوي بېرته د قبر سوری کېږي او بېرته پرې نوځي. بیا ترې موږ تپوس وکړه چې دا ولې؟ نو یې راته وفرمایل چې دا کس شرابي و، دی به شراب څښل. یو پیره د مازدیګر ټیم و مور ورته وویل چې لمونځ وکړه شراب دې څښلي د الله رب العزت نه ویرېږه لمونځ وکړه. دغه رنګې عبادت ټیم دی عبادت وکړه. وایي دې مور ته ویل دی خو شراب څښلي. وایي مور ته یې وویل چې د خر په شان دې مه لړېږه. دا زما د ځوانۍ ټیم دی چې زه څه کومه لکه نور ځوانان چې څنګه کوي. دومره غفلت کې پراته دومره غفلت کې چې 10 کاله 15 کاله دی ښه مزې کوي ګرځي را ګرځي. لیکن کله چې الله رب العزت ګریب خو ډېر سخت دی چې کله الله راونیسي بیا الله ته سجدې هم لګوي جاړي هم الله ته لیکن بیا خو څه نه کېږي. نو دغه کس شراب څښلی و. مور ورته وویې لمونځ وکړه د لمونځ ټیم دی. ده وویې زما د ځوانۍ ټیم دی څه به کومه لکه څنګه چې پلار بچو ته ووایي ګیره پرېږده د الله رب العزت نه ویرېږه موبایل مه استعمالوه غلط قرآن له ټیم ورکړه خپل تعلیم دې حاصل کړه. بیا پلار ته وایي پرېږده مړه دغه ځوانۍ ټیم دی چې د مزې ترې واخلو. دا لږ ټیم یې لږ لیکن وروسته بیا ډېر مشکلات په سړي باندې راشي چې کله دا خبره ونه مني. نو دې دا خبره ونه منله. نو چې کله یې ونه منله وخت تېر شه دا کس مړ شه. لږې ورځې بعد دا کس مړ شه. چې کله مړ شه په قبر کې کېغوسته نو وایي مولوي صاحب ته یې وویل چې کله مازدیګر راځي نو هر مازدیګر دی د قبر نه راپاسي دغه شانتې اوازونه وکړي قبر ته بېرته سوری شي بېرته ننوځي.
دا ولې مور ته صرف یوه خبره کړې وه چې د خره پشه دې مه نړېږه، نو الله رب العزت دې څه شی جوړ کړه؟ خر یې دې جوړ کړه. ځکه مور ته یوه خبره یې صرف کړې وه او الله رب العزت دې خر جوړ کړه. نو په مور او پلار باندې ظلم کول، مور او پلار له بې سپېړه ورکول، سوک ورکول، پته نه لري چې دې به څومره عظیمه ګناه وي. دغه رنګې ډېر واقعیت دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله رب العزت رضا دا د مور او پلار په رضامندۍ کې پرته ده. کم کس چې مور او پلار راضي کړي نو پوه شه دا علامت هم د انسان دی چې موږ ته به څنګه پته لګي چې الله رب العزت زموږ نه راضي دی او یا الله زموږ نه خفه دی. نو مور او پلار ته دې وګوره، خو مور او پلار دا ستا نه خوشحاله وو نو په دې خبره باندې پوه شه چې الله رب العزت ته خوشحاله دی او الله ته راضي دی. ځکه دا حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا مور او پلار پر رضامندۍ کې در الله رب العزت رضامندۍ پرته ده. دا رنګې وسخط الوالدین د مور او پلار په نافرمانۍ کې در الله رب العزت نافرماني. نو مور او پلار کم مور او پلار د وجه چې ته دنیا ته راغلی، د کم مور او پلار چې ستا دپاره د دنیا د راتګ ذریعه جوړه شوې ده، د کم مور او پلار نه چې ته پیدا یې هغه مور او پلار باندې به سړی څنګه شرمېږي. وایي که پیر خس دی نو مرید له بس دی. خو دا ستا پلار دا ډېر داسې چې کپړې ګندۍ دغه رنګې ډېر ګډوډي پام ستا دپاره رول ماډل دی، ستا دپاره ستا پلار دی، ته دې پیدا یې، ته به عزت کې، ته به ځای پرېږدې چې کله راشي. اگر که ته ولې بریګیډیر ولې نه یو غټ کس ولې نه، خو مور او پلار ته سړی نه رسي، پلار ته سړی نه رسي نو د پلار عزت پکې، د مور عزت پکې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام